د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې زوی ولاړ سوی نه خپل پلار یې قتل کړی نه وي. بیا د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې ورور ورور مړ نه کړي، چې همسایه همسایه قتل نه کړي. دا علامه هم پرته سوې ده. موږ تاسې په اخبارو کې اورو، په موبایلانو کې اورو، په اخبارو کې وینو چې یو زوی راولاړ سوی وي خپل پلار یې قتل کړی وي، یو ورور راولاړ سوی د نور ورونه یې قتل کړي وي. همسایه او همسایه خو په هر علاقه په هر ځای کې سره قتلوي. نو د الله رسول فرمایي وایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې زوی ولاړ سوی نه خپل پلار یې مړ کړی نه وي، ورور ورور نه یې مړ کړی، همسایه همسایه نه یې قتل کړی. دا علامه خو پرته سوې د قیامت. د الله رسول فرمایي وایي دې زمانه به راشي یار به د یار سره مشوره کوي خو د پلار سره به مشوره نه کوي. یو سړی به د خپل یار سره د انډیواله سره د دوست سره مشوره کوي، د پلار سره به مشوره نه کوي. د ماینې سره به مشوره کوي، د خپل ښځې سره به مشوره کوي، لیکن د پلار سره به مشوره نه کوي. د الله رسول فرمایي دې زمانه به راشي لور به په مور حکم چلوي، لور به مور ته امر کوي چې یعنی مثلا لور به مور ته دا وایي چې مور ولاړ سه ماته چای راپخې که، لور به په مور حکم چلی چې ولاړه سه ماته اوبه راوړه، زما کالي را پرېمینځه. او دا زمانه راغلی ده او دا وخت راغلی ده. زوی به پلار ته وایي چې بابا ستا دماغ کار نه کوي، ته په ما ځان مه وینه، ستا دماغ کار نه کوي، ته په کاروبار نه پوهېږې، ته په ګټه او په تاوان نه پوهېږې. پلار به د شپېتو کلو وي، پلار به د 80 کلو وي، دی به یې راغټ کړی وي، د ده هر ناز و نخرې به یې اخیستې وي پر سر باندې، د ده هر خواهشات به ورپوره کړی وي، او ده ته به یې واده هم ورکړی وي چې کله دی د 25 او د 13 کلو سي، بیا چې کله دی کاروبار شروع کړي، پلار یې سپین ږیری بوډا سي، نو بیا پلار ته وایي چې بابا ستا دماغ کار نه کوي، ستا دماغ ختم دی، ته په ګټو په تاوان نه پیدا ستاسي. نو چې کله د واده وکئ، کله د ده یو کار شروع سي، بیا به نو دی لوی کوي پر پلار باندې. پلار ته به وایي ته په ما ځان مه وینه، ستا دماغ کار نه کوي، ته په ګټو په تاوان نه پوهېږې. دا راغلي دي دا وختونه. دا موږ تاسې هر ځای وینو، په خپلو قربانو کې هم وینو، په بل ځای کې هم وینو چې یار د یار سره مشوره کوي، د پلار سره نه کوي. زوی و پلار ته وایي چې بابا ستا دماغ کار نه کوي، لور په مور باندې حکم چلی. دا ټولې د قیامت علامې دي. دا د قیامت علامې دي. تر څو چې وایي دا راغلي نه وي قیامت وایي نه راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. لیکن موږ تاسې په اخبار کې وینو چې دا واقع ټولې واقع سوي دي چې زوی راولاړ سوی خپل پلار یې قتل کړی وي، ورور راولاړ سوی نور ورونه یې قتل کړي وي. د الله رسول فرمایي دې زمانه به راشي مرګونه به عام سي. مرګونه خو عام دي. نن ماخستن له تا سره ناسي، یا نن ورځ له تا سره ناسي، ماخستن خبر شي مړی، ماخستن سم یې سار مړي. په هر علاقه کې په هر ځایو کې مرګونه عام دي. د الله رسول فرمایي وایي دا زمانې به سره نږدې سي، دا وختونه به سره نږدې سي. دا زمانې خو سره قربي سوي دي. ځکه کال د میاشت په رقم شو، میاشت د هفتې او د جمعې په رقم شولې، جمعې د شپې په رقم شولې. تېره جمعه ما تقریر درته وکړئ او اوس دا جمعه زه تقریر درته کوم. زه نه یم په پیدلی چې ما پرون تاسو تقریر وکړئ کوم تېره جمعه درته وکړئ. هېڅوک هم په خپل عمر نه ده پیدلی چې څه رقم دا عمر تېرېږي. دا وختونه سره نږدې سولو، دا زمانې یو تر بله سره نږدې سولې. نو باید موږ تاسې د الله جل جلاله عبادت وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو عمل وکړو، او د مور و پلار اطاعت وکړو، د مور و پلار خدمت وکړو، د مور و پلار سره احسان وکړو. که چیرې موږ تاسې د مور و پلار احترام وکړو نو الله جل جلاله به راسره راضي سي.